ابن عربی رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوی و هغه علما پس را پاسېدل راجمع شو، ډېر علماو، زر علما راجمع شوي. وی راځئ د خطبه او تقریر اورو دا څنګه سړی دی. نو چې راغی د تقریر کو، نو په تقریر کې دی څه وایي؟ الحمد لله الذي يحمدني فاحمده ويعبدني فاعبده. یو دم زر علما پاس الوی کافر خوی چې الله زما عبادت کوي او زه د عبادت کوم. دورتوی تاسې کېنئ، زه جاهل نه یم، ملایم کېنئ، خبرې را سره وکئ. قرآن خبر مې نه ده کړې، علمي جواب به درکم در. علما وی څه دي؟ وی حمد په معنا د شکر راځي که نه راځي؟ هغې وی چې او حمد خو د شکر په معنا راځي. وی چې حمد د شکر په معنا باندې راځي، نو ما وویل چې الله یحمدنی حین احمده، اے الله یشکرنی حین اشکره. الله شکر چې زه ادا کومه نو الله زما شکر ادا کوي. معنا څه؟ عبادت راته قبلوي. نو دا مې ورانه خبره کړي. الله تعالی قرآن کریم کې نه وی ایمان والو تاسو زما شکر ادا کوئ، اشکرکم زه به ستاسو شکر ادا کوم. ما څه غلطه خبره کړي؟ علما غلي شو. وی دا دویم ټکی چې دی وی چې یعبدنی واعبدو، دی زما عبادت کوي زه د عبادت. وی عبادت په معنا د اطاعت راځي که نه راځي؟ لا تعبدوا الشیطان، د شیطان عبادت مکوئ. نو شیطان خو څوک عبادت نه کوي، اطاعت یې کوي. ای لا تطیعوا الشیطان، اطاعت مکوئ. نو ما دا خبره وکړه چې حین اعبده، کله چې زه د الله عبادت کوم، فهو یطیعنی بالاجابه، نو هغه زما دعا قبلوي. نو څومره ښه خبره مې کړې ده، خو تپوس رانه نه کوئ او فتوې د کفر لګوئ را باندې چې زه عبادت کوم هغه زما دعا قبلوي. ما دا خبره کړې. علما حیران شو. زما مقصد دا دی چې بعضې الفاظ د دوی نه داسې وتلي وي چې هغه الفاظ د سکر وي، د دغې حال د استرار وي، اعتراض به پرې نه کړم. خو چې کم صوفي دغې حال کې نه دی، اوس دی به مو هغه خبرې کوي، که ده وکړي بې کافر کېږي. بیا به د میزان د شریعت راغلی. اوس یو سړی وایي زه صوفي یم او زه د منصور حلاج پېښې کوم او وایم ان الحق زه خدای یم، بس کلک کافر دی دا سړی. که دی هغې مقام ته ورسي، نو مقصد میں دا دی چې اهل وجد باندې به اعتراض نه کوي. دا د الله په محبت کې دغه مقام ته رسیدلی دي. اوس څه خلک نور دي چې هغوی د رحمت للعالمین په محبت کې دغه مقام ته ورسي، چې حالت د اختیار نه استقرار ته ورسیږي، نو هغې پسې میزان د شریعت براخلي نه چې ورېږه دا په شریعت کې ښه دی او که بد دی، بس د هغوی هر کار الله ته محبوب ګرځېږي. حضرت الحمد لله وحده